الصبيان وشهادتهم باب دې په بیان د ځوانۍ نخد ځوانۍ د الکان او دغه شهادت. ګوره مسأله دا ده چې د نابالغ شهادت نه کیږي. شهادت اجابت لپاره بلوغ شرط دی. اوس دا چې دا د بلوغ زمانہ بخصي او د بلوغ نخي بسي نو خسته خبره چې بالکل بے دخان او بے غباري هغه دا ده چې د الک د بلوغ نخا یو احتلام دی. ټیک شو یو دا چې د غینا زنانه حامل شي کې احبال ورته عربی کې وایي احتلام راشي یا احبال دا مادیو شي بس دا نخا د بلوغ دا هغه چې د عمر کم یو وی خو ادنا عمر هغه 12 سال نه دی. 12 سال نه مخکې د الک بلوغ نه کیږي. 12 سال نه وروسته کې یو الک محتلم شي داوه د احتلام وکي یا نعوذ بالله بدکاری تی شوی او سو جنای چې کومه ده هغه حامل شوی او هغه داوه دایره کړه چې دی الک نه نو موږ به وی چې دا الک ځوان دی. اور کې چره علامات د بلوغ نی اخکار شوی بیا متفق علی قول داده چې الک د پارا 15 کال دی. او دغه دلیل کې حدیث د ابن عمر رضی الله عنه ذکر کیږي چې په بدر کې اجازت د شرکت نو ورکړې شو او په احد کې ورکړې شو او یو کال فرق وو. نوړمبي کال دی د 1400 کالو په دویم کال دی د 15 سالو. هکذا مسأله د جنې ده. د جنې د بلوغ نخا حیض دی یا حامله کېدل دي او کم از کم مدت دغه چې کم دی نو هغه 9 کال دی. نو معنی کې یو جنې د 9 کال وی ورغه داو کې چې د ځوان شوی او بالغ شوی او دغه حیض داو کړ چې حیض میراغل دی یا مثلا د دې عمر کې هغه حامل شوی د وادنه یا درته نشدا خدا به دغه نخشي ورنه 15 سال او څوک چې سوال لکه بعض الخلق وای چې د جنای خاور چې کمدنو دا ګرمي دا تیزی کنه په خلاف د رجالونه خدا سو کلیه نه د اکثریت ده. او دغه وجه ده چې دې کې اوس با دو قول ذکر یو عمدی ذکر کړ د امام شافعي سے قول دی او یو دلته موږ څخه ذکر دی چې د یو وشکالو زنانه چې وا هغه نیا ګرځیدلې و د یو وشکال جنې چې وا هغه نیا شي و په نام کال باندې غیله حیض راغی ځوان شو دا واده شو په لسم کال زوی پیدا شو د لوري پیدا شو بیا لور باندې چې 9 کال تیر شو نو هغه واده شو د مور اثر پکېو نو کال پس هغه دغه شو حامله فارغ شو یو وشکال شو او اته نسیم شو نغه داو کې زد دي جنې نیایما دا خبره صحیح ده. نو که تاسو په وخت باندې ودونه کړ تاسو هم لیکونه و خو څنګه خو چې قسمت کې نشته ځکه زموږ څخه حضور دي. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم وقول الله تعالى او بیان د دې قول د باری تعالی واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا. معلومه شو چې احکام شرعیه چې دي دغه تعلق بلوغ سره دي. الايه وقال المغيرة حضرت مغیرہ ابن مقسم وی احتلمت وانا ابن 12 سنه ز محتلم شو ما احتلام یو شو ښا په داسې حال کې زه د 12 کالو نو دې کې اشکال نشته. وبلوغ النساء
او علامه ده بالغ توب د جنکو چې دا فل حیزی په حیز سره دا هر کله چې جنې حیز شو دا دغه د بلوغ دلیل سره قران عظیم لقوله تعالی والله يسن من المحيض من نسائكم الى قوله تعالی ان يضعن حملهن. امام بخاری انتخاب ډیر عجیب دی. یئسن من المحیض معلومه شو چې حیض علامه د بلوغ ده. ان یضعن حملهن نو حمل علامه د بلوغ شو. ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر والله لم يحضن وولاة الاحمال اجلهن یضعن حملهن. وقال حسن بن صالح ادركت جارة لنا ما ولدلا یو گاونډنا خپلا جارة لنا یو گاونډنا خپلا جدتن چغا سوارت جدتن چغا جد شوا ینیا شوا او عمر سو بنت 21 سنه. اوس پوښوي اوس دا کتاب چې کوم دی هغه ملحدین باندې او هغه بدبختو باندې دا کتاب پټ دی چې کوم خلک د بخاری بلکې د صحاح ستو په ټول روایتونو باندې غز راخي او وی چې کوم روایت کې د حضرت عائشہ عمر د 9 کالو د واده لیکل دي دا ټول غلطی ده. د 9 کالو جنې سره واده نه کوي او کچری دغه چې د 9 کالو جنې سره واده شوی نو عربو په اعتراض کو چې ماشومه په نکاح کړه. نو دا اصل کې 9 نه ده دا 19 دی وي. خو شو کنه خوري ظالمان د سنه خبر دي د بخاری نه نه خبر کنه دي ځکه بخاری خبر او کړه. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أسامة قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض يوم أحد وهو عرضه يوم أحد یعنی احد پردی ابن عمر سے نبی علیہ السلام ته پیش کړی شو. وهو ابن 14 سنتن او دې د سوال سکالو فلم یجزنی مانس شو اجازت رانک ماتا په شرکت ته جهاد لوجد عدم بلوغ زمانہ. ثم عرضني يوم الخندق وانا ابن 15 فاجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفه فحدثت هذا الحديث فقال خلیفہ دا وقت دا حدیث میں تو بیان کر جی. فقال ان هذا لحد بين الصغير والكبير وہی ان هذا دا عمر دا ابن عمر سے چې قبولیت په jihad کې راغلو د 15 کالو دا یو حد دی د معرفت په منځ صغیر او کبیر کې. وكتب الى ماله او بیا خپل گورنرانو ته دا پیغام ولیکه ان یفرضوا لمن بلغ 15 سمانا مقرره کیسه شي وظیفه مقرره کوي وظیفه د جهاد مقرره کوي وظیفه د فوجانو کله چې ورسی 15 کالو تا ځکه چې صحابه کرام ای مجاهدینمو افواج د اسلامو او بیا هر مجاهد ته بیت المال نه با اخراجات ورکول کېدل. نو لیکل چې په دیوان د جنود کې په دیوانه لا عساکرو کې د 15 کالو د ماشوم وظیفو لیکه جغزوان شوی دی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صفوان بن سليم عن طائف بن يسار عن ابي سعيد الخدري يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم. باب سؤال الحاكم المدعى هل لك بينة قبل اليمين. ګور سؤال الحاكم المدعي ګور مسأله دا د امام بخاری په دې مسله کې د احنافو تایید کړي. مسأله دا چې البینه علی المدعی چې عبد الجلیل داو کړه په سحرګل باندې چې دا ټوپه زما ده ٹھیک شو. سحرګل مطالعه شو عبد الجلیل مدعی شو. نو کله چې مدعی داوا کوي نو قاضی با یکدم فیصله با د مطالعه نه تپوس نه کوي. اول ورته چې استاد چې داوا د دا ټوپه استاد نو اخذ البینه ته گواه پیش کا
نو کله چې مدعی د گواه پیش کولو نه عاجز شي راغی نه پس به قاضی مدعی حاکم به مدعی ته وی چې فاتی بالیمین سوال الحاکم المدعی مطالبه د حاکم د مدعینا حلک بینتن اشته تاسو گواه قبل الیمین مخکې د مطالبه د یمین د مدعینا لکه چې مدعی باندې یمین دی کنه ری مدعی نه بلا یمین نه غواړي مدعی ته وی چاسل بینا جی وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه عن العمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف على يمينه وفيها قادر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان قال فقال اشعث بن قيس في يوم نبی علیہ السلام فرمایل من حلف لا یمین هغه چا چې قسم وخوړه په یو قسم باندې په داسې حال کې چې دې پکې فاجر دروغجنو او قسم دې له پاتل یقتطع بها مال امرئ مسلمین چې دې په دې سره حاصل کی مال د مسلمان په غلطه سره یعنی په ظلم سره لقي الله تب الله سره مخامش پر قیامت په داسې حال کې چې الله ته غضبان غوسوي قال حضرت فرمای فقال اشعث بن قيس نه قال ذي اشعث شاگرد وی قال اشعث بن قيس وی فيا دعت نازل کړه شوی د په بار زما والله قسم دې پر رب باندې وجه صدا کان ذالک بین یو بین رجل ارض زما دیو مرګری په منځ کې سوا یو یهودیو هغه او زما په منځ کې زما کوا مفاجاهدنی دا یهودی انکار وکړ زما د حق نه فقدمت الى النبي صلی الله علیه وسلم وقال حضرت ماتوی قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم بینا بدا ترجمه الباب شو مدعی ته بینا پیش کا ما ته چلا ندارم بینا راځه نشته نو حضرت صلی الله علیه وسلم فر احلف قال قلت یا رسول الله اذن يحلف ويذهب بمالي خوشکنا نو نبی علیہ السلام مدعی ته چې قسم وکا ما د الله پیغمبر دل قسم ورکوته خو یهودی درو جن دي او دې په درو قسم واخلی او زمازمه کبوچته کی نو دغه وخت الله آیت راولېګا عز وجل ان الذين يستنبئون بعد الله وايمانهم ثمن قليلا الى اخر الايه جی باب اليمين على المدعى عليه في الاموال والحدود باب دې په بیان د یمین په مدعا علیه باندې په داوی د اموالو کې او په داوی د حدودو کې د ځمکې او د پیسو داوی او کې د غلا او د نورو داوی ٹھیک شو کنه په دې وخت کې یمین په مدعا علیه باندې ده او دا قول د جمهور علما کرامو ده اور احناف اور بخاری په دې کې یو دي وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينه وقال قتيبة شاهداك او يمينه دم زم دلیشا نبی علیہ السلام فرمایل احذر شاهداك ته په مدعا باندې گواهان پیش کا یا او یمین او یکفیک لرفع المخاصمه يمينه یا یکفیک لرفع دعواك يمينه وقال قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني ابو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء جی ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ګورا مسأله داوا رسو تاتوی معانی والا باب کې ائمه ثلاثه فرمایي چې مدعی کله داوو کی او مدعی سره بینا نصاب پورانی لکه یو بینوي یو گواوی او بل ورڅخنی نو دې وسګي علماء وی چې دې ائمه ثلاثه وی دې به یو یمین پیش کړي یو به بینا لکه دې چې کوم دې نو دا مدعی چې کوم دې عبدالجلیل دې به داوا پیش کی په سمرګل باندې داوا د ټوپه شو الکه څه گواه دي نو دې بچوالي سرکار پیش کپ گواه کی نو قاضي ورته چې لکه دا خو نصاب پورا نه دی نو دې وی چې دا یو گواه دی بل راځه غنښته نو قاضي بوته ته قسم وکړه نو دې به بینا مال یمین پیش کی کدای اتیان پیو ک کوټیک شو
او کچردی احضار د بینین عاجز شو بیا به د عمل په یمین د مدعی باندې کوي ائمه ثلاثه شهادت مال یمین لفاظ مدعی په صورت عدم وجود عدم احضار نصاب د شهادت واما عندنا کې نصاب د شهادت مدعی سره نیوي نو دیبا انتظار د یمین دا مدعی کوي زکه وی چې کلمنی ابو زنافی شهادت شاهدن و یمین مدعی چاغي وی چې شهادت ته شاهد او یمین د مدعی معنا مدعی چې کله دعوه کوي او دې څنګه گواه یو دی نو دیبا یمین کوي ما ته چې دا څنګه ده قال الله تعالی عز وجل واستشهدوا شهیدین من رجالکم الله چې شهیدین وي ګوان بدوي ولم يكون رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تذل دا ما فتذكر دا الاخرى وقلت ما اذا كان يكتفى بشهاده شاهد ويمين المدعي هر کله چې اکتفا پورواله کې دي شي په شهادت یو گواه سره او په یمین د مدعي سره فما يحتاج ان تذكر دا الاخرى بیا څه ضرورت دی چې یو جنې بلته یادول کوي دا دې څه ضرورت شو ما کان یسنو بذکر هذه الاخرى ما کان یسنو معنا څه ضرورت دی د حاضرولو یا څه ضرورت دی پس یادولو د دې بلی جنې اولتا خو په یمین دی فیصله وکړي کنه یو به گواهی یو به یمین شي لیکن قران چې وي دو سړي به یا به یو سړي دوه خدي به معلومه چې د مدعي حق بینه ده ځکه چې البینه علی المدعي ده او بینه کلف لام عادی که نو یا داسې وای چې جنسی کا استغراقی هر هغه شی چې دغه ته بینه وي دا حق د مدعي ده هر هغه شی چې ته یمین وي حق د مدعي ده وبه قال حدثنا ابن عمرو قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال كتب ابن عباس الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه كتب ابن عباس الي قطراتولګ ابن عباس سے چاہتا ابن ابي مليكه تا چې نبی علیہ السلام قضا بالیمین علی المدعى عليه فیصله کړو په یمین د مدعی باندې پس دینا چې مدعی گوانو پیش کړي چلو وفي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال عبد الله من خلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وعلى هغه ساتي قسم خړ یستحق بیا پدی د پارا چې دې ځان حقدارو یسته داود استحقاق کولا یعنی پردیزم کې باندې ځان حق ثابتو مالن د سمال کلیګو کړيرو لقي الله وهو عليه غضبان ثم انزل الله عز وجل تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله ولهم عذاب اليم ثم ان اشعث بن قيس خرج الينا فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن تاسو ابو عبد الرحمن سوي فحدثناه بما قال فقال صدقه د دې خبر رښتیا کوي لفی نزلت د زما په حق راغل دي كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت له إنه إذن يخلف ولا يبالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من خلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية بدا آية الوسط ما شاء الله باب إذا سبا قاري देखा باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق ليطلب البينة جماعة الصفات ممكن ذلك كتب برضه خالي إذا ادعى چکر یو مدعی دعوو کی ٹھیک شو عبد الجلیل دعوو کړه په سحر ګل باندې یو او قذفا پوښګن او قذفا یا ممنون په نواز شریف باندې تهمت لګاو دلته موږ نه وې په خلک دی او قذفا یا یو قاذف په چا باندې تهمت لګاو فله ان يلتمس البينه دی مدعی لرا
دا حق دی چې په خپل دعوی بینه طلب کی ځکه چې بغیر د بینې د احضار نه دعوه د مدعی لیس بشي او دغه حیثیت نشته بغیر د بغیر د بینې نه دعوی د قذف سه حیثیت شری نشته ده وینطلق لطلب البینه او دې بغرزي تلاش کوي به بینې لرا ٹھیک شو ځکه چې بینې سره استحکام د دعوی کیږي چې دا بینه نه نشته وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس ان هلال بن اميه قذف امراته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن حسماء صحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك البينة يعني احذر البينة راوړه بینه او حد فی ظهرک یا بحد د قذف په در کوم د تپم لاستا لکه دی ویل چې ما د خزه شریک سره شریک شوی ده قال یا رسول الله اذا را احدنا على امرئ رجل دی په تور د غیرت وی چې کله یو سره وګوري په خزه سره پرته سره ینطلق دی ولا کو دغه زپریږي دي او چم کې بغیر دی التمسل بینه خلق ته وجراشه تاسو ټیټر خېما ونشي او بیا خلق ته وجراشه وګوره دا چې تم صبر کولې جی فجعل هذا شروع يقول البينة الا حد في ظاهرك فذكر حديث فذكر حديث اللعان دا حدیث مخکې تیر شوی دی نبی علیہ السلام چې دا غیرت نه لري او شګنه دا د غیرت نه خلاف نه دی ځکه چې تاسو خو زیات غیرتی زم الله د مان ډیر غیرتی دی ورغه وی چې احزار د بینه وکا ځکه چې په احزار د بینه سره امن قائم ولدي او کینن هر سره په درز باسي بیا وای چې ارزیدا چل کړو ما و سره ورانو تفصیل باب الیمین بعد العصر باب دې په بیان د یمین بعد العصر ګوره حدیث کې راځي چې الکا مازیګر د مانځنه پس ته یمین ورکول مدعا لیتا نو بعضی علماء کرام د دې خبرې قائل دي چې کله کله په یمین کې تأکد دی پارا پوښګنا تعظیم مکان په خاطر قسم مؤکد کیږي لکه المسجد یا په مساجدو کې جامع المساجد جامع مسجد ٹھیک شو یا لکه جمعات یا په جمعات کې زید منبر یاد اوقاتو په لحاظ سره وخت مازیګر یاد زمانی په لحاظ سره لکه د اختر ورځ لوی اختر وړي کې اختر روجا شو قدر بعض علماء کرام د دې خبرې قائل دي ٹھیک شو او دې ته وی تغلیظ الیمین قبلینا او دې وته وی چې دا قول د جمهور دی امام قسطلانی وی چې امام ابو حنیفه او د امام احمد ابن حنبل رحمه الله قول دا دی چې کوم احادیثو کې تعین د وقت العصر راغل دی خو څنګه نو دا په اعتبار د واقعیت الحال دی وقت نبی لکه مازیګر مو شوکو نو کیس راغی الکه راځي مو رسول قسم ورکو موږ قسم بوله ورکو دا په اعتبار د واقعیت الحال دی دا من قبیل تغلیظ الیمین نه دی خدا یعنی ضروری نه دی او کیوں دې کنه ګناګاری نه جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن عبد الحميد عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل ورجل على فضل ماء بطريق یو هغه سړی چې په یو پلاری کې وبوي او د دین زیاتی وي یمنع منه ابن السبيل او دې داغه نه مسافر منع کول مطلب ته رسېدي ستا کورو د کوی په غاړه مسافر له بده وبنه ورکول دا ډیر ګناه دی ورجل لا يبايع لاند چتنه ورجل بايع رجلا لا يبايعه الا للدنيا یو سړی بیا دبل پلاس کوي خو صرف مقصد دنیاوی
فین آتا ما یرید کی چر دیلا هر هغه شی ور کی چې دی غواړي پوښګنا نو وفا له بیا پورا کوي والا لم يفله بیا نقص کوي ورجن صاوم رجلا بصلاه بعد العصر او بل هغه سره چې نرخ لګاو په یو سودا پس مازیګر نه فحلف بالله لقد اوتي به كذا وكذا فخذا وشګنا یره په دی باندې کومالا دمره پیسې ملاوي دي د تانه ډبل ایمان دی ور کړي دا درو دا د څو جرم دی باب يخلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع الى غيره ګور دا بل مسأله ده مسأله دا چې انعام الدین داو کړه په عبدالجلیل باندې د سیسي د کتاب داوی وکړه ها اوس قاضی چې کوم دین سحرګل دی آیا کوم ځکه چې مدعی په مطالعه داوا کړی دا نو په دغه ځکه ودا قاضی صاحب د مدعینا د بینی مطالبه کوي او د مطالعه نه بد یمین یا بدی زید داوی نه منتقل کوي چې د جمعه ته وی یا بل ځای ته وی امام بخاری کوم باب ذکر کوي دا بالکل احناف تحقیق دی چې یخلف المدعی حيث ما وجبت علی الیمین بس انتقال من مکان الى مکان آخر ضروری نه دی حکم ځکه چې داوا مدعی داوا وکړه په مطالعه باندې نو چې کوم ځکه مناسب زیوی نو مدعی با دغه قاضی په فیصله لپاره د مطالعه نه یمین غواړي ويعرف المدعی حيث ما وجبت علی الیمین نو داوی دلته کړدن یمینم دلته دی یمین دی پر بل دیتا نه به ها ولا یصرف من موضع لا غیره او نب به د مدعی لرا د وسانا الی غیره بلکې لیتا وقضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال احلف له مكاني فجعل زيد يحلف وابى ان يحلف على المنبر فجعل مروان يتعجب ایک منٹ وقضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر توجه کو خان زید بن ثابت رضی الله عنه چې د مدعی او مروان چې کومونو د پاغه زمانہ کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ طرفنا عامل اور گورنر نو مروان فیصله وکړه په یمین باندې په زید بن ثابت علی المنبر ورته چې تبزی مسجد تا او د مسجد منبر څخه بکینی او قسم بخوره ٹھیک شو نو قال زید ورته احلف له مکانی ما یاد راغله احلف له مکانی زول قسم خرم دلته زدی ځکه چې کوم ځکه ته په ما داوا کړی دا دلته قسم ل تیار ما جمعه ته نظم فجعل زید یحلف زید اراده وا چې دلته قسم کوم وابا ان یحلف علی المنبر او مروان انکار کو د دې زینا بلکې بوتی منبر تا فجعل مروان یتعجب منه مروان تعجب کو عجیب کار زدی منبر ته راوړم او ته چې کوم دنو نه منبر تا اوس په دې مسله کې خو زید بن ثابت شو دا صحابي رسول دی د حق دی مروان علمی حیثیت خود زید په مقابله کې نشته کنه دنیوي قیمت خوشته دا گورنر دی لیکن علمی حیثیت خو نو زید بن ثابت ورته چې دغه ځکه قسم ل تیار ما او منبر ل نظم نو دینه معلومه شو چې دا لکه قسم باغزه موجبه باندې دی نکی دغین انتقال پکې بل دیتا وقال نبی صلی الله علیه وسلم شاهدا کو یمینه ولم یخص مکان دون مکان دا امام بخاری بل دلیل پیش کړ چې نبی علیہ السلام ویلو حاضر شاهدا کا وشکنا او یمینه او یکفیکا لرفع دعوا کا یمینه ولم یخص مکان دون مکان نبی علیہ السلام دانوی چې و یمینه فی المسجد یا و یمینو فی المنبر یا و یمینو عند المحراب فی المحراب عند المنبر نو معلوم شوا مدعی چکم ځکه به دعوا وشوا التبد یمین مطالبه کیږي
حدیث کې چې کوم بعد الاثر راغل دي دا قید اتفاق جی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. لقي الله وهو عليه غضبان. باب اذا تصارع قوم باليمين. أخرى سيدة جزاك الله وجزاه الله في الدارين. تخفيت جی. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ایک منٹ ہاں ایک منٹ. باب اذا تصارع قوم في اليمين کله چې یو قوم مصارعت فی الیمین وکي دا یو مسأله ده. من څنګه بخاری شریف کې دا مسله مختصره ده او دلته په څه نه پوي. ابي داود شریف چې تاسو ویل دي نوای کې دا مسله مفصله ده. مسله دا وا چې سحرګل نواله تر عالم سعید پورې سعید کا عین پکې ده کنه عالم سعید پورې بدوی داو شو یا دی په خپل منځ کې داو کړ چې دا کتاب زما دی دا کتاب زما دی. داو کړه په ملکیت یو سیز باندې او دا داو د ملکیت وا یو فریق دا زمنګ دی بل فریق دا زمنګ دی. او دې څخه بیانه نشته نو څه وکړو دې سره بیانه نشته څه وکړو. د بعض علماء کرام فرمایي چونکه هر یو خو مدعی دی او مدعی لپاره بیانه وا نو بیانه خو نشته نسبت ته ملک لپاره با مګه خصم وکړو چې تاسو دغه قسم وکړئ مصارعه ده کنه یو یې قسم خورم بل یې قسم خورم چې چا چې قسم وکړي نه لبور. امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې نه داوا مشترکه ده د ملکیت د یو سیز باندې او بینه چا څخه نشته ده. نو موږ عمل په تنصیف کو عمل په تنصیف کو لس تنصیف لس روپے دې پینځه پینځه وي کنال زمکه دم لس مرلې به کو. ٹھیک شو دا مسئله ابي داود ذکر کړو ته بیا ویما ذات تصارع قوم فی الیمین جی کله چې مصارعت کی او قوم په یمین کی یو ز قسم کوم بلې ز قسم کوم بیا وسکه. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامون عن حمام عن النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فاسرعوا فامر ايوب. نبی علیہ السلام ارضا علی القوم الیمین نبی علیہ السلام په دې قوم یمین پیش کړ فاسرعوا نو هر فریق دبل نمخی کېده یو زقوم بل زقوم فامر حضرت حکم ان یسما بینهم فی الیمین اسهام کرشی سمانا خاصونه واچول شي په منځ دوی کې په یمین سره. ٹھیک شو چله کې یمین بسو کوي او دیم ایوم یحلفو او عند الاحناف سره فیصله په تنصیف شي. لکه ابي داود 153 صفحه کې دا روایت موجود ده. ایک سو 53 دو کا نو یار دا ہوتا ہوا دادی باب رجلین یدعیان شیئن ولیس بینهما بینۃ 153 وشو راضا نبی موسی علیہ السلام رجلین ادعیا بینن او دابتن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لیست لواحد منهما بینۃ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینهما. لدا زمون دلیل شو. دیم دلیل زمون دی ان رجلین ادعیا بینن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدین فقسمه النبي صلی اللہ علیہ وسلم بینهما نصفین. ٹھیک شو دا مسئلہ حل شو. حنابلہ د دې قائل دي چې خصنه وشي په قسم مسلک امام بخاری دا دی او باقی شوافی او احناف
د تنصیف قائل دي دنو سره. باب قول الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. جی. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا العوام قال حدثني ابراهيم ابو اسماعيل السكسكي سمع عبد الله بن ابي اوفى يقول اقام رجل بسلعه فخلف بالله. اقام رجل بسلعه ادري د یو سړی په یو سودا باندې. فخلف بالله لقد اعطى بها مالا ما لم يعطي مال براکو مال په وځ دي هغه شی چې تن راکې. فنظرت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. وقال ابن ابي اوفى الناجش اكل الربا. الناجش پارون کې د سودا چې نیت تاغستونی بل سر پاری رغبت ور کوي او مقصد دي اغستل نی بل دوکا ور کوي نو اکل الربا دې سودخورم دي او خائنم دي. جی. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلف على يمين كاذبا يقتطعها بها مال رجل او قال اخي لقي الله وهو عليه غضبان فانزل الله لقي الله وعليه غضبان. تصديق ذلك في القران ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الايه الى قوله عذاب اليم اولئك لا عذاب اليم فلقيني اشعث فقال ما حدث لا خلاق له في الاخره ولا يكلم الله ولا ينظر نيشه بگی اوای اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فلقيني اشعث. الدين رسمات اشعث ملاوشه فقال ما حدثكم عبد الله بن مسعود اليوم ننت عبد الله بن مسعود تقريركم او كذا كذا قال في نزلت ذا اكرام. باب كيف يستحلف. باب دې په بیان د کیفیت استحلاف. لکه قاضي مخکې دعوت دایره شو ٹھیک شو ارته باغی له څنګه قسم ورکړي. نو بعض علماء کرام وی چې دا قسم په تغلیظ سره ورکړي او بیا دا تغلیظ چې کوم دې کړه تغلیظ د قول په اعتبار سره او کله تغلیظ په اعتبار د مکان سره لکه والله بالله ثم تلا خوشوي او کله مکان په اعتبار سره لکه د جرین جمعه تراوله او جمعات نه بیراب ته بوزي او یاد کلی غټ جای مسجد تا ایا لکه په خوا به د خلکو داو چې سړی له یمین ورکاو جمعات ته براويس په یقبو به ولمبا بیا د رکعات موذ کو هغه نه پس با سورۃ برات په لوستو دي. وقول الله تعالى ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ويحلفون بالله إنهم لمنكم يحلفون بالله لكم ليرضوكم فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما يقال بالله وتالله والله والله دا مختلف زینا امام بخاری آیتون راوړل. یو دا یحلفون بالله بس پدې کې تغلیظ القول نشته دی. بیا یحلفون بالله انهم لمنکم بیا پکې دغه سره بیا بلات یحلفون بالله لکم یرزوکم بیا د فیقسمان بالله. ٹھیک شو دی آیاتونه امام بخاری استدلال وکړه چې تغلیظ بالقول قران نه ذکر کړي او یقال بالله وتالله ووالله. اوس دا اوراد د قسم للتغلیظ دي لکه ته والله بالله تالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل خلف بالله كاذبا بعد العصر او نبی علیہ السلام هغه سره چې قسم وکړي په نوم د الله باندې بعد العصر نو دا من قبیل تغلیظ المکان شو. همغه اباحت نه انکار مونږ نه کوو خو مونږ چې دا ضروری نه دي یو سره بعد العصر قبل العصر قسم وکړي او والله باندې قسم وکړي نو دا یمین درست دی او په دې سره د دعوی د مدعین بری کې دي شي بس. ولا يحلف بغیر الله دا ګوره دې ما قبل سره نه لګي دا به کیف یستحلف سره لګي او دا د باب دیم جوړ دی باب کیف یستحلف ولا يحلف بغیر الله
باب دې په بیان د کیفیت د قسم ورکولو او باب دې په بیان د دې خبرې چې قسم به ورکې په نوم د الله سره نه په نوم د مخلوق سره. وفي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابي انه سمع طلحه بن عبد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يسال عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم وليله فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. قال ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاه قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. فاكبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدقا. وفي قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا جويرية قال ذكر نافع عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان خالفا فليخلف بالله او ليصمت. دا حدیث سنتیم باب جز دے پارا چې ولا يحلف بغیر الله، الله نوم نه بغیر د بل چا په نوم به قسم نه ورکړي. جی باو من اقام البينه بعد اليمين. ګورا من اقام البينه داغه مسله دا چې ما د تاول کې وي چې عند الاحناف مسأله خدغه ده چې البينه على المدعي او الافلام استغراقي جميع البينات من جهه المدعي وجميع الايمانات من جهه المدعى عليه لا على التقسيم. او بعض ائمه ثلاثه فرمایي چې من اقام البينه بعد اليمين. اوس مسله سره یو خدا خودی چې بل مسله یو دا چې مدعی دعوه پیش کی او گواه یو دی نو دې پس د گواه نه یمین به هم کوي. اومنګ د مخی حدیث سره البینه المدعی سره غلط کړ. دغه خبره ده لکه اوس داو کړه سحرګل په عبدالجلیل باندې قاضی ورتوی سحرګل ته چلکا احزار د بینه وکا نو دې ته بینه معلومه نه و. توجه ده بینه معلومه نه و چردیک معاملې واسو گواه دی دغه لښ عبدالجلیل قسمو کو کتاب قاضی واغس ورته کتاب ورک بیا چا ورته چلکا منګه خوستا گوانیو زم مخکې دا کار شو دا شیخ استاد دی دی بیا داو کله قاضی سے مخکې چې جی دا خو زما بینه و ما ته معلومه نه و. ٹھیک شو. نو اوس علما وی چې دا مدعی با خپل بینه پیش کی پس یمین د مطالعه او دا زمون په نسبت معتبر دی. امام بخاری په نسبت معتبر دی او دا یو وجه ده چې یو سره هغه ته دا کذب آسان دی او دو کسانو جمع کېدل په کذب دا ډیر ګران دي. ممکن ده چې مدعی قصد دروژن دي قسم کړ دي اوس دا دو کسان چې بینه پیش کړي گواہی پیش کړي نو مالي چې دا اصدق دي. مثلا شو فرمای من اقام البینه بعد الیمین هرغه سوچ پیش کې بینه پس د یمین نه. جی وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم الحق بحجته من بعض المقارنات. نبی اسلام شاهد چې بعض استاسو ډیر زیرک او خيار وي په پیش کولو د خپل حجت. وقال طاووس ابراهيم وشريح البينه العادله احق من اليمين الفاجره. ما شاء الله امام طاووس امام ابراهيم او شريح قاضیان وای البينه العادله هغه گواهان چې رښتینی وي حق من اليمين الفاجره دی حقدار دی د یمین فاجر دا معنی دا چې مدعی څخه گواه ورته معلوم نو فیصله قاضی وکړه په یمین د مدعی باندې هغه نه پس او د پس زما گواهان شته نو د احزار د بینیو کی لکه البینه العادله حق من اليمين الفاجره بینه عادله چې دو کسان دي زیات حقدار دی یمین د فاجر نه چې یو کس دی ځکه یو کس درو جنیدل دا څدمره اوپر خبره نه دمره ناشنا نه ده لکه د دوه کسانو درو جنیدل ډیر ناشنا دي لکه د دوه اتفاق په دروغ باندې په نسبت ته یو ګران دی او مشکل دی. جی وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها نديبا ناخلی فرضن کی چرما ورته فیصله کړی هم دا ما به الحاد باندې کړی د چا په چالاکۍ وکړي زما په فیصله سره حقیقت نه بدلیږي کې نفس الامر کې پرسوي باب من اراد بانجاز الوعد باب من امر بانجاز الوعد باب دې په بیان دي چې یو سره بل ته امر کوي په پورا کولو د وعده سره چې دا یو وعده کړی او زه تیم چاله دا وعده پورا کا وفعله الحسن مان یو عبارت ته وفعله الحسن او دا کار حسن بصری سے کړو چې حسن بصری رحم الله یو وعده کوونکی سړی طویلو چې وعده دی پورا کا دیم قرات داده وفعله الحسن او وعده پورا کول دا وعده کوونکی عمل بهتر دی وفعله الحسن ٹھیک شو او دا فعل ډیر خسته دی چې وعده پورا کی ٹھیک شو چلو وذكر اسماعيل انه كان صادق الوعد وذكر اسماعیل او ذکر فاعل الله دی وذكر اسماعیل الله په قران کې د اسماعیل ذکر کړی دی چې انه كان صادق الوعد دی رښتینو وقضاء ابن اشوع بالوعد وذكر ذلك ابن الاشوع فیصله کړی و په وعده سره چې چا سره وعده کړی و عن سمرة بن جندب وقال المسور ابن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سحرا قال له نبی علیہ السلام تعریف کړ د خپل زوم قال حضرت الوعدني فوفاني وعده کړو بیا پورا کړو قال ابو عبد الله ورأيت اسحاق بن ابراهيم يحتج بحديث ابن اشوع وبي قال حدثنا ابراهيم بن حمد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره قال اخبرني ابو سفيان ان هرقل قال له سالتك ماذا يأمركم فزعمت انه امركم بالصلاه والصدق والعفاف والوفاء بالعهد واداء الامانه قال وهذه صفه النبي وهذه صفه نبي داسوه او دقه خود نبی صفات دے چې رښتیا وایي او دې پوره کوي وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن نافع عن مالك بن ابي عامر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاثة اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف وبي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن جريج حدثني عمرو بن دينار عن محمد عن ابن جريج حدثني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابا بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حضرت کله وفات شو دا لوی زمانہ وا صدیق اکبر په زمانہ کې دا کیسو معلومه شو چې هغه زمانہ کې صدیق اکبر په دور کې هم په حضرت باندې صحابه د موت اطلاق کړی دا د جرم نه دی او زوی چې دا اطلاق د موت دا لوی کفر دی جاء ابا بكر مال من قبل الله ابن حضرمي فقال ابو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين او كان له قبله عيدة فلأن يهود یو سره چې قبلو په طرف د دې چا وعده وا کنا قبلو عیدت النبی علیہ السلام په طرف د چا وعده وا معنا حضرت چا سره وعده کړی وا قال جابر فقلت فلياتنا اغدراشی قضا خپل وصول کی چې وعده حضرت سے کړی چې وعده د پیغمبر سره موږ پوره کو قال جابر فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا فبسط يديه 3 مرات قال جابر فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500 ها جی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأقطسي عن سعيد بن جبير قال سألني يهودي من أهل الحيرة أهل الحيرة دا دیوزینم دی یو یهودیو د یهودیان غکاری په انبیاء مسلمان اعتراضات کول یو یهودی را نه تاسو کا من اهل الحیاره
یا من آل الحیرت ای الاجلین قضا موسی علیہ السلام 10 کال پورا کړو او 70 کال پورا خیر دې موبایل برنر تاو شو دا چې د بمباری جو بیا څه کوي تا خیال ورته انو اتکال یا 10 کالا نو په دې 10 کالو کې اتو کې کم یو پورا کړی و قلت ما لا ادري حتى اقدم على حبر العرب زد مال جواب ناراضي تبدی چې درلارشم د عربو عالم څخه عبد الله ابن عباس بیا ته تاسو کوم فاساله زبرغه تاسو کوم فقدمت ظلالم فسالت ابن عباس فقال قضى اكثرهما واطيبهما قال ابن عباس وی قضا اکثرهما واطيبهما موسی علیہ السلام پورا کړو وعده اکثر او اطيبا چغسو لسکالا ولی ان رسول الله اذا قال فعلا پیغمبر چې د خلی باندې څه خبرو کې هغه پورا کوي نو پیغمبر خویلو لسکالا یا ايما الاجلين قضيت فلا عدوانا نو پیغمبر خو دې دواړو اجلینو نسبت کړو نو لہذا اجلینو کې اکمل اجل لسکالو لسکاله پورا کړو باب لا يسأل اهل الشرك عن الشهاده وغيرها لا يسأل اهل الشرك عن الشهاده وغيرها تپوس نشي کېده د مشرکینو نه په بار د شهادت او غیر د شهادت مسله دا ده چې مشرک دغه شهادت په مسلمان کې یو کې نه کی امام ابو حنیفه علیہ رحمت فرمایي چې د مشرک شهادت په مسلمان باندې نه کی ځکه چې مشرک لرا اختیار یا حق نشته چې د په مسلمان باندې گواہی وکړي البته د مشرکین فی ما بینهم څه حیثیت ده د بعضی ائمه حضرات هغه وی لکه د مشرک گواہی په مسلمان نه کیږي لہذا مشرکینو دیو مشرک گواہی په بل باندې نه کیږي لکه دا بالکل من آل شهادت ہی نه دي امام سے رحمت الله علیه فرمایي د مشرک شهادت په مسلمان خو نه کیږي البته د مشرکین شهادت فی ما بینهم دا درست دی هغه د پاره دلیل پیش کړي لکه یهودیانو کې اخذا چای زنا کړو او دوی رااله نبی علیہ السلام نے تپوس کو نبی علیہ السلام چې استاد په کتاب کې سدي غي تورات پیش کړ او بیا څلور کسانو گواہی وکړه چې زنانی په بدکارې باندې پیغمبر اسلام هغه رجم کړه نو معلومه شو چې مشرکین او خپل منځ کې په یو بل باندې گواہی درست ده او بعض علما لکه قاضی شریح وغیرہ وایي د مشرکینو کې چونکه مختلف فرق دي د مخالف ډلې په مخالف گواہی نه کیږي البته موافق کیږي لکه يهودي په نصراني دا نصراني په مجوسي نه کیږي يهودي په يهودي نصراني په نصراني مجوسي په مجوسي جی وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله تعالى امام شعبی فرمایي چې جائز نه دی گواہی اهل الملل یعنی خواندان د مختلف دینونو بعضم علی بعضن د بعض په بعضو باندې لکه يهود په نصارا باندې لقوله تعالی فقرنا بينهم العداوة والبغضاء وقال ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما انزل الآية دیروسی حدیث مدا معلوم شو تصدیق دالی کتاب مکوی دروتنا ویما ذکر چاہی پتا سبحان آل شہادت ندی وبه قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الياس عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس يا معشر المسلمين كيف تسألون عن الكتاب وكتابكم الذي انزل على نبيكم دا ګوره ډېر عجیب تقریر دی یاد کړه قال یا معشر المسلمین عبد الله ابن عباس فرمایي اے مسلمانانو جماعت کیف تسألون عن الكتاب سرنګ تاسو تاسو مسلو کې دال کتابنا يهود نصاراونا وکتابکم او کتاب تاسو چې قران دی الذي انزل على نبی چې نازل کړی شوی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې احدث الاخبار تازه پیغام راوړون کې درب نه دی احدث الاخبار بالله
تازه پیغام خودن کې دی له طرف د الله نه چې ځکه احدث تازه شي نشکال ختميږي تقرؤونه او تاسو ولای لم یشب پتا سه حال کې یا لم یوشب پتا سه حال کې چې دا آخري قران کتاب چې دی لم یوشب پدې کې ګډون نه دي شوی پدې کې خلق ملک نه دي شوی هر چې تورات او انجیل دی پای کې ګډون شوی دی وقد حدثكم الله او تاسو الله پاک د خپل نبی په بیان واسطه خبره بیان کړه چې نال کتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بيدهم الكتاب چې د يهودو آل کتاب بدلوا ما كتب الله هغه پیغام چې الله لیکل دی دوی ته هغه دوی بدل کړي دی وغيروا بيدهم الكتاب فقالوا دوی هو من عند الله ليشتروا به ثمن قليلا پوښي اوس وکړه افلا ينهاكم توجه کوه د افلا ينهاكم فاعل ما جاءكم من العلم ده خان افلا ينهاكم اينه من کی تاسو لرا هغه شی چې راغله د تاسو علم اذا قران علم تاسو نه من کی د دینه ان مسالتهم د سوال د کتابونه تاسو چې قران شته د علم شته د علم تاسو من کی د سنا چې تاسو د کتابونه تاسو کوي ولا والله لام صاحب زماد په الله قسمی ما رأينا من رجلن قط ما نذر یو سړی دار کتابونه سواراونا يسألكم عن الذي انزل عليكم چاغي تاسو کې تاسو نه بار دا کتاب چې پتا تاسو نازل شوی دی یعنی یو جار کو تاسو قرآن مبارک تاسو نه کوي تاسو دغینه تورات دي تاسو نه ولي کوي مکه ترنا باب القرآن في المشكلات باب القرآن في المشكلات باب دې په بیان د جواز د قرآن دازې په مشکلاتو کې کله چې مشکل امور پیدا شي نو پای کې تعین د قصص لپاره قرآن دازي جائز ده ځکه حدیث کې مشروعیت او جواز د قرآن دازې ذکر دی او قرآن دازي کې زمون په دې باندې قرآن دازي جدا په دې سره احقاق د حق ناراضي البته تعین د حق راغلی شي یا څو یو احقاق حق دی قراندازیو کې دا موبایل دی چاري دا جایز نه دی شو دواړه موبایل دی یو کپنې دی او د دواړو کسانو مشترک دی یو دا توري باډه والا ځاخله بلې د سری باډه والا ځاخله اوس په دې کې قراندازیو شي الګه خسنې بو کې چاله تور راځي کې سپین راځي نو دا جائز دی نو مشکل تعین د حصو کې قراندازی جائز ده قرآن ذکر کی او حدیث ذکر کی جی وقول تعالی اذ يلقون اقلامهم ايهم يدخل مريم کله چې ورزول دی خپل قلمونه چې کوم یو به کفارت زمواري اخلي د مریم یا بای وقال ابن عباس اقتروا دوی قراندازی شروع کړه فجرت الاقلام مال جریته روان شو قلمونه سره در پسمت روانې دو بو باندې وعلى قلم زكريا الجريتا او چت پاتشه قلم د زکریا علی السلام پر روانو بو باندې هغه درید فزه ورتنګ انو ټولال فكفل زكريا نو الله حواله کړ مریم زکریا سیفتا علی السلام وقالوا فصام فكان من المدحزين سامان د اقرا یونس علی السلام باندې قروشه شته من المدحزین فخصونو کې د پاتې کړه شونا یعنی من المسومین داغه چانا چې خصونه په نوم دې راغلو فقال ابو هريره تعرض النبي صلی الله علیه وسلم علی قوم الیمین پیش کړ یو قوم الیمین لکوس منګي فاسروا فامر ان يصوم بينهم ايهم يخلفوا هر یو زکم وخصونه او کې دا وسوک کې چلو وفي قال حدثنا عمر بن حفص بن عياس قال حدثنا ابي قال حدثنا اعمش قال حدثني الشعبي انه سمع النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل المدهن مثال دا چا چې چوپ پاتې شي وقت د بیانولو د حدود الله والواقع مثال دا چا چې واقع کې دن کې یعنی حق تلفی کون کې د الله د حدودو مثل قوم استامو سفینه مثال دا قوم د چې خسنو کې په
کشتای فصار بعضم فی اسفلیا وګرځي بعض خلقنا پوج د خسنی په کوزنه درجه کې فصار بعضم فی اعلی او ګرځي بعض خلق وجه د خسنی فی اعلی په برنه پوړې په برنه درجه په برنه منزل وکان الذی فی اسفلیا خلق چولان درجه کې یمرونا بالمایل الذین فی اعلی تیری دل یتر راتل پادو بو هغه جابانی چې بر دلی باندې فتح ازو بیاغله تکریم لاوی ده فاقذا فاسن ذکوزنی کس واسطبر فجعل ينقر اسفل السفينه شروع شده چې دې سیراولا لاندې سره کشته فاتوه دا برنی رال فقال ورته مالکا سوچتا ډب ډب شروع کړی وته ازه تم به تاسما په توراتو پریشان شي او تکلیف شي ہے ولا بد من الماء وبغیر دوبونه خذت پات کې دین شم فین اخذوا على يديك د برنی خلقو ونی ولا ذینو انجو دی کوزنی لبد هلاکت نه بچی ونجو انفسهم خپل ځانو مون بچی وین ترکو کچر دوی پریو زمړه خپل ملکیت کې زکینو غدي کی نو الکو نو دی باغلهم الاکی والکو انفسهم برنی خپل ځانو غر کی معلومه شو مسلو د قران اندازې وا چې په قران اندازې کې یو سړیتا د کشته کوزنه منزل ملاو شبل ته برنه په دوه مرز مسلو معلومه شو چالکا رد منکر پتابان ضروری دی جی وفي قال حدثنا وليمان قال اخبرنا شعبة بن الزهري قال حدثني خالد بن زيد الانصاري انه قال على امراه من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت ان عثمان بن مظعون قال له سهم في السكنى سهمه في السكنى حين اقرأت الانصار السكنى المهاجرين قالت ام العلاء فسكن عند عثمان بن مظعون فسكن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى فمرضناه نمنگ جاي بیمار کرسی کولا حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك يا أبا صاحبي فشهادتي عليك لقد أكرمك زما پتا باندې گوي دا لقد أكرمك الله تا ډیر عزت من کړي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد في أن الله أكرمه وما يدريك او ته چا خبر کړي ها أن الله أكرمه فقلت لا أدري بأي أنت وأمي بأبي أنت وأمي يا رسول الله بأبي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني لا أرجو له الخير والله وإني لا أرجو له الخير ذا أمتكم أقيل بعد الخير لا أرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ما يفعل بي ما يفعل به چې دې سره بس کی او دا دې ځان ولیکای چې هغه مخکې کنه ما يفعل به ان بیا موږ چې منسوخ دي یا موږ چې ما يفعل به په دنیا ده او چې دا روایت ما يفعل به دا راته پاتې چې دې سره بس شي په دې کې څه ښکار دي شته قال فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا فأحزنني ذلك دې خبر زه غمجن کړم قال فنمت فأريت زم دشمان فوريت العثمان عين تجري بیگام تاویلو خوب کې راته د عثمان د اعمال چینه کار کړو فأخبرته فقال ما ذلك عمله وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائهم فأيتهن خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة ابنة زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء وهو الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لا تستهموا ولو يعلموا ما في التهجير لا تستبقوا إليه ولو يعلم ما في عتمته والصبح لآتوهما چلو دا مون کتاب سورات کې ویل لګي ها
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلح.